زر میاشتې 83 سال 83 کاله د خاموشي اختیار دی، بالکل خاموشي. بیا به خوند چې ډېر خوند و. توجه کوئ ما طرف زر میاشتې داسې تېرې کړې ما عزتمندو چې ورځې به یې جهاد کولو او شپې به یې عبادت کولو. یوه هفته به د سړي خوب نه و. بس دا سلسله کنټینیو روانه. کافران د هغې زمانې تنګ شول چې دا خو داسې سړی دی زنجیرونه هم شلوي، هر څه طاقت الله ورله ورکړی. تفسیر عزیزي لیکي ما عزتمندو د ده ښځه یې په پیسو باندې واخیستله او د ښځې ته یې دنیا لالچ ورکړو. دنیا لالچ ډېر بد شی دی چې دا ستا خاوند چې دی دا ته موږ له په ګوتو راکړي چې ته څه غواړې موږ به تاله درکړو. ښځه راضي شوه. یوه ورځ خاوند څملاستلو دې غټ غټ پوړي ورپسې راواخیستل او ښه مضبوط یې خاوند وتړل. توجه مو شته؟ توجه به انشاءالله ډېر څه به درته میلاو شي. لوی تړل چې خاوند راپاڅېدو بس یو خوا یې حرکت وکړو، بل خوا یې حرکت وکړو، هغه پوړي مات کړو. ښځې ته وایي دا ولې چې ښځه خپل خاوند تړي تا خو زه وتړم. ښځې له مکر نه کار واخیستو. وایي ای زما خاونده ما یې ستا طاقت معلومولو، څومره طاقت دی درته. بهرحال خبر راله تېره شوه. د یوه لکه کافرانو ته چې دا سړی خو ما تړلی وه پوړي ټول مات کړل. نو بیا یې زنجیرونه ورپسې راوکړل چې بیا څه ټیم بعده څملاستلو نو دې ښځې خپل خاوند حضرت شمعون رحمت الله علیه په زنجیرونو وتړل چې دې مضبوط کار وکړو. او هغه د الله دوست چې کله راپاڅېدو او لږ شانتې حرکت یې وکړو نو هغه زنجیرونه یې هم وشلول. او ښځې ته وایي زما ښځې دا ولې شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه تفسیر عزیزي کې فرمایي وایي دې ښځې بیا مکر نه کار واخیستو چې خاونده ما خو وي چې پوړي خو زما خاوند شلوي، زنجیرونه دی شلولی سي که نه. دلته د یوه خبره وکړه، خپل راز یې ښکاره کړو. څه داسې خبرې څه داسې رازونه چې هغه سړی خپل زړه کې ساتي، ښځې ته بیا هم نه کوي. خو افسوس دا دی مونږ خو که چا اندربایه غوښته که نه نو څوک بار ولاړي که نه ښځې نه تپوس وکړو چې څنګه چا دی ورې کړو که نه. که بیا ښځې راته ووایي چې ورې کوي ورې کني ورته یاره چا وړې ده پته نشته چې چا وړې ده خو نشته ګوره. بهرحال محبت پکوئ خبر یو حد پورې تاسو لږ کښېنئ بچیه دا اوبه کړئ دی بچیه